اورګزیو زنده‌باد زنده‌باد بلکې پاینده‌باد. اورګزو ته راغلي یو ډېر ښایسته خلک دي. سپیشلی ټولو اورګزۍ ته زما ټریبل او سلامونه کو زه هر څومره کوم جناغه. بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نوم د الله چې بخښونکی مهربان دی. قدرمنو زه عمران اورګزی تاسو ګورئ اورګزی نیوز. دا وخت زه په هډ کوارټر کې موجود یم. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې دلته فیسټیوال پروګرام وشو، په دې کې د اورګزو روایتي خوراکونه هغه وختني شیان چې کوم هغه په خوند تاسو په ویډیو کې لیدلي. خو دا ورسره عرفان صاحب موجود. عرفان صاحب اورګزو ته په راتګ باندې ستړي مه شئ درته وایو. ډېره مننه او نن زموږ دپاره ډېره د خوشحالۍ ورځ ده. ډېر ښایسته علاقه ده او لکه دلته دا پاسبل هم نو چا سوچ هم نشو کولی چې دلته به داسې میوزیکل ایونټس وشي او د دې ځایګي دا خلک به چې کوم دی که نه نو هغه آرټ وغیره نه چې کوم دی نو خوند به واخلي. خو هغه پاسبل شوه د دې ځایګي ایډمنسټریشن چې کوم دی نو هغې او ټوریزم کارپوریشن چې کوم دی زه خیبر پښتونخوا هغې دا پاسبل کړه چې هغې دلته دا ارینج کړي او ډېر پرامنه طریقې سره او ډېر ارینج طریقې سره وشو او امید ساتو چې را روانو ورځو کې چې کوم دی که نه نو ډي سي صاحب او ډي سي اورګزی او ټوریزم ډپارټمنټ چې کوم دی نو هم دقه شانتې ایونټس او پروګرامونه چې کوم دی نو نور هم د اورګزی د خلکو دپاره ارینج کړي. عرفان دا راته ووایه چې کله تاسو په سټیج باندې راغلل د وخت کې چې کله د اورګزی مینوالو سره تاسو مخامخ شوئ نو اورګزی خو یقینا د خوشحالۍ مقام و، خو دې وخت کې سټیج باندې تاسو څه فیلینګ و؟ یره ډېره خوشحاله وم. لکه تاسو کو کتلې نو ما ورته هغه یو سندره هم زمزمه کړه چې وایم لا مې چې زړګي ته رانږدې نه وي او لا مو چې تر منځه فاصلې نه وي او لکه ډېر مهمان نواز خلک دي د اورګزی او د دې نه علاوه د اورګزی چې کوم دي نو دا خو په پېښور کې هم ډېر آباد دي چې زما ډېر ښه ملګري هم شته دي او ډېر ښه پوزیشنز باندې دي. څوک ډاکټران دي، څوک څه دي، څوک څه دي. نو اورګزی چې کوم دی که نه نو ښایسته خلک او ښایسته علاقه ده. دا وخت راسره په پېښور کې نه، په کوهاټ کې نه، په اورګزو کې د پیرسخیلو په خاوره کې راسره شاهد ملنګ موجود دی د ډېرې فینزي مینوالي. دا هغه ملنګ دی چې د رباب ټنګ دنیا ته رسي. خو دا راسره موجود دی. اورګزو ته راغلی څه محسوس یې؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه، خوشحاله او آباد اوسئ. ډېره مننه کوم د اورګزۍ د خلکو چې لکه زما دومره ریسپیکټ، زما دومره قدر عزت او دا ډېر درانه خلک دي، ډېر پښتانه خلک دي. د دې په شان خلک ما پر آل ورلډ کې نه لیدلي او راغلی ما ډېر زیات خوشحاله شوم او ډېر زیات دومره قدر عزت چې ته ویلی نه شم. بس ما سره الفاظ نشته جي چې د دې زه بیان کړم جي. او دا زما ښکلي ښکلي وروڼه دي راله راغلي دي او سپیشلی ټولو اورګزۍ ته زما ټریبل او سلامونه کو زه هر څومره کوم جناغه به کمې جي. ډېر ښکلي خلک دی، ډېر نایس خلک دی او زه ډېره مننه کوم ماله چې څومره قدر عزت راکړو جي. نو دا ماته په آل ورلډ کې نه میلاو شوی چې نن ماته په اورګزۍ کې کوم قدر او عزت میلاو شو جي. سر دا راته هم ووایه چې زموږ د دې وطن د دې خاورې چې کوم مسافران دي په بهر هېوادونو کې هغه به ستا اواز اوري او ستاسو پروګرامونه چې کوم دي په خیبر باندې خم ګوري، هغو ته د اورګزۍ خاورې نه څه پیغام ورکوي؟ زه وایم یاره بس تاسو بختور یې او تاسو عظیم یې چې په اورګزۍ کې پیدا شوي یې. ټول مسافرو ته چې کوم مسافر دی او د اورګزۍ د خاورې دي نو ټولو ته د زړه د کومې نه سلام کوم. بس ارمان دا دی چې تاسو هم وئ او مونږ هم وو. نو انشاءالله الله مو خپل وطن ته راوله او چې بیا به م انشاءالله راځم، بیا به م راځم. دا خو زما فرست ټایم و، لومبي ځل مې چې د اورګزۍ ته رالم او انشاءالله راځم به او الله مو ټول مسافر راوله چې تاسو هم وئ مونږ هم یو. نو یو ځای به یو انجوای کوم. تھینک یو سر، مننه. قدرمنو څنګه چې پروګرام په سټارټ کې ما دا خبره وکړه چې زه په پېښور په کوهاټ کې نه، دغه زه په اورګزو کې موجود یم. د اورګزو د تیرا مزدګر دی او شینو له هم سره موجود دی. اورګزو ته راغلی، خلکو سره مخامخ شوې، ستړي مه شئ درته وایو. اورېدونکو ته څه ویل غواړئ؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. اورېدونکي زموږ خپل اورېدونکي دي، د دې زړونه زموږ زړونه یو دي او الحمدلله په تیرا کې ورځو کې ټول امن راغلی دی او نور به راځي انشاءالله. دا امن به د دوی په تعاون سره راسي. که دوی موږ سره تعاون وکړي انشاءالله موږ دوی ته هره شپه نه 2-3 شپې پس به ځي. خیر دی، خندا خوشحالیان به خورو. الله دې دوی زموږ دا کوم صاحبان چې دي ډېر خوشحاله ساتي چې دوی د دې عوامو دپاره دومره پرامن دا پروګرام وکړو او ټول خوشحاله کړو. موږ به انشاءالله بار بار راځو، خو تاسو یو واده وکړئ د خپل ملک دپاره، خپل کور دپاره، بچو دپاره چې تاسو یو شئ، د خدای دپاره یو شئ. ولې دا دنیا جنت دی او ځان ته دوزخ کوي ما ځکه چې موږ به اخر الله ته پیشي کوو بیا به څه وایو. نو امن غواړو، الله دې ټول امن نصیب کا او خدای خوشحاله ساته چې سم د وسه کېږي که نه نو مړه خدای خیر وکړي. اورګزۍ نیوز پروموټ کو. اورګزۍ نیوز زنده‌باد زنده‌باد بلکې پاینده‌باد، پاکستان زنده‌باد.
قدرمنو دا وخت رسره ډي صاحب هم موجود دی، ماشا ډېر ینګ او ډېر ټیلنټډ ځوان دی. او سر نن چې دلته کوم پروګرام وشو یو شمېر سندرغاړي د پښتنو نن هغه راغلو او اورګزو سره مخامخ شو، نو په دې موقع باندې تاسو څه ویل غواړئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. جی تھینک یو ویری مچ. د اورګزۍ په تاریخ کې نن یو ډېر مطلب یو داسې ورځ ده چې د دې لپاره ډېر کوششونه شوي دي ونه کېدل. او زموږ ټیم، زما ډسټرکټ ایډمنسټریشن، زما ټول اسسټنټ کمشنرز او خاص طور باندې بیا د کلچر ټوریزم ډپارټمنټ پروجیکټ ډایرکټر اشتیاق صاحب، همایون صاحب منیجر ټوریزم اتھارټي، سیکرټري ټوریزم عامر سلطان ترین صاحب، د ټولو چې کوم خلکو ما سره په دې کاز کې پولیټیکل لیډرشپ اورګزۍ سکاوټس پولیس د ټولو چې کوم د زه ډېره شکریا ادا کوم. اټ واز ناٹ پاسبل وداوټ دیئر سپورټ. اول خو د الله پاک ډېر کرم دی چې دومره ښایسته ځای ته رالو او دومره په ښایسته په امن طریقې سره دا ایونټ وشو. دې کې د خیبر پښتونخوا کلچر اینډ ټوریزم اتھارټي، د ډسټرکټ ایډمنسټریشن، د ډي سی صاحب سپیشلی د ډاکټر صاحب دا ډېر زیات مرستیال و زموږ په دې ټول ایونټ کې چې د هر اکټیویټي دپاره بار غوښتنه هم کړې ده، کوارډینیشن را ساتلی دي. ډي پی او صاحب، د هغې نه علاوه صحافي حضرات چې کوم دي، زموږ د میډیا ټیم، دا ټول په دې کې شامل وو. زموږ د ټي سی کې پي چې کوم خپل د سی ټي اے چې کوم خپل ټیم دی، دا ټول داسې دي چې په دې وخت کې په داسې ایونټونو کې د خیبر پښتونخوا ښایست خلکو ته را څرګند کوي. اورګزۍ چونکې ډېره په هغه وخت کې ډېر په انسرجنسیز کې پاتې شوې ده، په سختو کې پاتې شوې ده. دا د الله کرم دی چې اوس ډېر پر امنه ښایسته علاقه ده او د دې ښایست دنیا ته، نړۍ ته خول غواړي. د دې لپاره داسې اکټیویټیز کول ډېر ضروري دي. دا خو د دې آغاز دی. انشاءالله چې ژوند یو خیر د خیره سره د اورګزۍ نوم به موږ په پاکستان کې، په خیبر پښتونخوا کې او په د کلچر او ټوریزم په حوالې سره